بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی د خپل الله نه چې ټول مسلمانان رونه خويندې به روغ جوړ او الله جل شانه تاسو ټول همیشه لپاره خوشاله او آباد لره او الله جل شانه تاسو د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړه. ملګرو نن درله یو وظیفه در کوم، ډیره مجربه وظیفه ده. که د چانه څه خبره هیره شوي وي یا یو څیز یې ایښی وي او هغه ته هیر شوي وي یا ته یو ځای روک شوي وي، یو ځای پسې ګرځي او هغه ته روک شوي وي نه شي پیدا کولی، نو دا یو اسانه او طاقتوره وظیفه ده. انشاءالله چې دا وظیفه وکړي نو که څه ځای دې روک شوي وي هغه به ورته الله پیدا کړي، یا که څه څیز یې ایښی وي نو هغه به هم وموني، او یا که څه خبره ته هیره شوي وي نو هغه به هم یې ذهن ته راشي، الله جل شانه به یې ورته یاداشت ته راولي. خو د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو د الله د رضا دپاره دا سبسکرایب کړئ. په دې کې دغه شان ښکلي وظایف به موږ تاسو ته پیش کوو. دې سره سره اصلاحي بیانات به وي، اسلامي ویډیوګانې به وي. دا یو اسلامی چینل دی نو د الله د رضا دپاره دا ضرور سبسکرایب کړئ، ستاسو پکې هم پوره پیدا شي او زموږ ته هم پوره پیدا ورسي. نو زه اوس تاسو سره دا وظیفه شریکوم. وظیفه داسې ده که زموږ داسې مسلمان نور خور وي د هغه نه یو خبره هیره شي یا یو ځای کې یو څیز کیږي او هغه ته هیر شي بیا ورپسې ګرځي یا یو ځای پسې ګرځي او هغه نه پیدا کیږي، نو دا وظیفه دی وکړي. وظیفه داسې ده د قرآن پاک د اخر سپارې یو صورت مبارک دی، سوره زوحا. دا به باوزو یو شان کثرت سره وی، هغه دوران کې به وی چې د نه کله خبره هیره شي یا یو څیز یې هی هغه تیر شي یا د یو ځای هیر شي، نو دا به په باوزو کثرت سره وی، یو شان به وی. انشاء الله سلک ساحته پورې به دا وظیفه نه کړي چې که څیز یې هی هغه به وموني، که څه خبره تیره شوي الله جل شانه به د ذهن ته راولي، یا که یو ځای پسې ګرځي هغه د بېدرکه شوي نو هغه به وموني. نو که چېرې هم تاسو ته دغسې قسمه حالات مخې شو نو دا وظیفه دا د قرآن پاک دا صورت سوره زوحا دا باوزو کثرت سره وایي. انشاءالله چې الله جل شانه بس تاسو مدد ضرور وکړي. نو دا زموږ د نن ورځې وظیفه وه. تاسو ټول ماته دعا کوئ او زه به تاسو ټولو ته دعا کوم. انشاءالله په بله ویډیو بیا ملاویږو. د لوی الله په امان. جزاکم الله خیرا کثیر.